د ریحانځي ته د انصاف ورکولو دپاره ستاسو اجمل صاحب چې دی هغه ایم پی ای دی، اوس د پاکستان تحریک انصاف نه حمید صاحب چې دی هغه ایم پی ای دی، د انصاف دپاره تاسو کوم هلته اواز پورته کړی ستاسو ورور زیدجان صاحب؟ تاسو که ګورئ هغه که تاسو حمید یادوئ یا ګلظفر یا انورزیب خان یا اجمل یا زه، موږ په هر فورم باندې دا خبره کړې ده چې دته انصاف میلاو شي. خو تاسو ګورئ د بده مرغه په لیاقت علي خان سره څه وشو، بېنظیر بټو چې هغوی خپل حکومت راغلی و، هغوی پکې دغه شهیدان شو او د هغې پوچګچ کېږي، خو تر ننه پورې هغه انصاف هغوی ته نه دی میلاو شوی. نو دا د دې ملک بدقسمتي ده او زمونږ خو د شروع ورځې نه دا کوشش و چې یاره د قاتلان معلوم شي، د سره چې دا ظلم د دې خاندان سره وشو او نن موږ په دغه خبره باندې انتهایی زور اچو چې د قاتلان میلاو شي او د خاندان ته انصاف میلاو شي.